چې د یو د قرآن د خادم کم مقام دی یو زنانه د الله د کلام خدمت کوي او دومره خدمت کوي چې ټوله زندگی په هغه خدمت کې تیریږي مرګ رالو په هغه زمانه کې یو کفنچورو چې زما محترمو هغې به د دې مړو نه کفنونه وایستل اوس خدا نشته دی مخکې به دا کفنچوران نو چې کله هغه خبر شو چې پلانکۍ زنانه وفات شوې ده نو هغه ته پته ولګېده چې د ده خو ډېرې شاګردانې دي د ده خو ډېر محبت کوونکي خلق دي او کفن به موله قیمتي راوړي راشه جنازه کې به شریک شو قبر به معلوم کما به به چې کم دی د هغې نه دا کفن به وباسم او ځان له به خرڅ کړم زما محترمو لنډه به هر حال چې کله جنازه پیش کړله شوه هغه کفنچور هم رالو په دې جنازه کې ودرېدلو چې جنازې وکړله خلق ادیرې ته لاړل په ادیره کې هغه مړی قبر ته ور وسپارلو او زما محترمو خاورې پې ور واچولې خلق روان شو د هغه ځای کې یوه نښه کېښوسته چې د شپې به راځم او د دې نه به کفن وباسم دې ته توجه کوئ زما محترمو چې کله لنډه دا شپې رالو دا کفنچور چې کله د شپې رالو قبر کولاو کو څنګه کفن ته لاس ورچولو د کفن نه ولا आवाज راځي اے د الله بندا تم جنتی زم جنتیم د یو جنتی د بل جنتی سره سکار دی چې کپڑی دې نو باسي او به پرده کوي आवाज را کفنچور سره چرته په زندګۍ کې پهله ځل مړی خبرې وکړلې بېهوش را لړ شو بېهوش کېږي چې کله اوش کې راځي وایي هر څه بورو خو عادت نه بورو بیا زما محترمو کفن ته لاس ورچوي بیا آواز راځي اے د الله بندا تم جنتی زم جنتیم د یو جنتی د بل جنتی سره سکار دی چې کپړې تې نه وباسي او بې پرده کوي بېهوش شو چې کله دریم ځل اوش کې رالو ځان سره دا خبره وکړله چې زه به تې تپوس کوم چې ته خو جنتی جنتی ټوله زندگی دې د الله د کلام خدمت کړی دی ټوله زندگی دې د قرآن او د حدیثو خدمت کړی دی په دې کې دې ټوله زندگی تېره کړله ما خو ټول عمر مړي چې کوم دی لغړ تغړ پرېښي دي زه پسه جنتي شومه خو چې کله زما محترمو دریم ځلې لاس ورچولو مړی نه آواز راځي اے د الله بندا تم جنتی زم جنتیم د یو جنتی د بل جنتی سره سکار دی چې کپړې تې نه وباسي او بې پرده کوي دا تې نه تپوس کوي ته خو جنتی جنتی دا راته ووایه چې دا زه پسه جنتي شم الله وای زه چې کله وفات شومه زما د بدن نه روح پرواز شولم زما روح الله جل جلاله خپل ځان ته مخامخ ودرولم الله پاک ورته فرمایي چې ستا مغفرت خو مې کړی دی ستا بخښنه خو مې کړې ده خو ستا په جنازه کې چې څومره خلکو شرکت کړی دی دا ټولو مې مغفرت کړی دی او زما په جنازه کې کفنچوره تم ولاړ وي ځکه مې درته ویلي چې الله تم بخښلی الله ستا مغفرت هم کړی دی